د میډیا هم شکریه ادا کوو چې زموږ د اواز هغه ادارو ته رسوي چې برای مهرباني چې جهاد نشي کولی دا سودا نن موږ په خوب ودی زه د علماو ډېره شکریه ادا کوم په تېره شوې جمعې الله الرحمن الرحیم. ستاسو د چینل ډیره شکریه. الحمدلله دا نن چې کوم مظاهره وشوه، کوم احتجاج شو د هغه فلسطینیانو رونو خویندو په حق کې او د اسرائیل او د هغې بربریت خلاف الحمدلله انجمن تاجران رنګ روډ او پاسبان پاکستان اصلاحي فلاحي تنظیم د ملګرو د طرف نه یو بهترین اقدامات شو او دا میسیج یې ورکړو خپل پاک پوج ته چې موږ تاسو سره شانه بشانه ولاړ یو او هر یو پاکستاني فوجي دی او کمانډر دی تاسو سره ولاړ دی او انشاءالله خپلو ادارو سره خپل ملک سره او هغه فلسطینیانو خویندو رونو سره انشاءالله شانه بشانه به ولاړي او د کوم دی کې چې زموږ د کلمې رور دی نو هغې سره موږ به خپل اواز اوچتو، خپل ریلي به کوو او چې څومره موږ ته وس دس زموږ ملاویږي انشاءالله د یو شي بالکل جی مکمل بایکاټ پکار دی تمام مسلمانانو له او الحمدلله مخکې به یکه دوکه احتجاج کېدو خو بیا به عوامو استعمالولو خو دا دې دله چې کوم کار وشو کوم احتجاج وشو د دې خلاف ریکارډ یو هغه ریکارډي احتجاج وشو چې ارباو کرباو روپۍ هغې ته انشاءالله نقصان میلاو شو او چې کوم زموږ رونو خویندې دي په بم بلاس کې د دې په پروډکټ په وجه باندې استعمالیږي نو د هغې نه تمام پاکستاني مصنوعات پاکستاني عوامو د هغه مصنوعاتو نه بایکاټ وکړو. زه ستاسو د میډیا والا د پولیس فورس او د خپل تاجرانو چې کوم زموږ د انجمن تاجران دي پاسبان تنظیم والو او څومره یونټي چې د رنګ روډ راغلی وه د هغه ټولو ملګرو ډېره شکریه ادا کوو چې په دې تنګ لنډ وخت کې او په دې روزګاري ماحول کې هغې خپل دکانونه بند کړه، د احتجاج یې ریکارډ کړو او خپل د غزا دپاره خپل قبله اول دپاره هغې خپل کردار ادا کړو. هغه ټولو ته خراج تحسین هم پیش کوم او د هغې شکریه هم ادا کوم. د دې دپاره خو الحمدلله پاکستاني عوام داسې دي که نه لکه تیزدار توره ده. الحمدلله دې زموږ پاک پوج د اشاره کوي انشاءالله په انډیا کې په بمبئی کې به دا پاکستانیانو تالته الحمدلله ناست وي او مودي سرکار دې دا واوري د پاکستاني عوامو دا میسیج دې واوري چې انشاءالله موږ د جهاد نه رستو کېږو نو جهاد له موږ غاړه ورکوو سینه په سینه ورځو او خپل پاک پوج سره انشاءالله شانه بشانه به ولاړو څنګه چې 1965 کې الحمدلله موږ جنګ ګټلی دغه رنګې د غزوه هند جنګ چې کوم دی دا هم موږ ګټلی دی او موږ به انشاءالله د شهادت نه رستو کېږو. د مسلمان دا یو جذبه ده چې شهادت لا سینه په سینه ورځي او خپل ځان ورته پیش کوي. الحمدلله تونکو ته هم دا میسیج ورکوم یو خو د پروډکټ بایکاټ وکړي او بل د هغې نه علاوه چې کله هم زمونږ پاک پوج اعلان کوي او بیا زمونږ عالمانو اعلان کړی چې جهاد دې وخت کې فرض دی نو که چېرې موږ ته خپل پاک پوج لاره راکړه نو انشاءالله موږ به صف اول کې پاسبان تنظیم هم کردار ادا کوي او انجمن تاجران به هم ادا کوي. موږ سره تاجر انصاف سینر نایب صدر ولاړ دی انشاءالله دا ټول به په صف اول کې کردار ادا کوي. تاجر انصاف هم نه ریلې ایستلې وي او دا ریلې تقریبا زمونږ د زرشاه جي نو موږ بالکل جنګ ته تیار یو خاص کر دا زموږ چې کوم 25 کروڑ عوام دی دا ټول جنګ ته تیار دی خو د پوج طرفه لږه دغه موږ له نه راغلي چې اشاره موږ ته وکړي نو موږ بچو قربانول ته هم تیار یو. خیر خان صاحب موږ ته ویل دي زموږ د چیرمین صاحب دی دا ټولو موږ ته دا ویلي دي چې تاسو به ټول تیار اوسئ چې کله هم اشاره د پوج طرفه راله د خیره موږ به وځو. ستاسو د چینل پهله شکریه ادا کوم، بیا د زیر شاه جي صاحب ډېره شکریه ادا کوم، د پاسبان ملګرو ډېره شکریه ادا کوم، د تحفظي دکانداران چې کوم تاجران ملګري دي هغې هم شکریه ادا کوم، مختلفو علاقو نه چې کوم ملګري راغلي د هغې هم شکریه ادا کوم. نن چې مونږ کوم ریلي ویستې ده دا د فلسطین په حق کې مونږ هغه زموږ مسلمانان رونه دي او انشاءالله موږ به هر وخت هغې سره شانه بشانه ولاړ یو انشاءالله او که زموږ حکومت پاکستان زموږ مشرانو اډر وکړو نو انشاءالله موږ به جهاد له هر وخت چمتو یو د خیر انشاءالله که هغه نیمه شپه وي که ورځ وي انشاءالله موږ به بچي هم قربانو ځان به هم قربانو وطن به هم قربانو انشاءالله خو د هغې فلسطین چې کوم مظلوم مسلمانان دي انشاءالله د هغې مرسته به جاري ساتو انشاءالله. ټول ورونو پکې شرکت وکړو که د پاسبان والا ورونه دي که تاجر دي مطلب دا دکاندارانو نو ټول مطلب دا دی د جهاد دپاره او د احتجاج دپاره تیار دي خو موږ چې کوم صبر کوو نو موږ ته د حکومت د طرف نه څه اډر نشته او نه هغوی څه ویلي دي او نه نږدې ځای دی چې موږ پیدل ورشو نو چې تر څو زموږ پوځ زموږ مشرانو اعلان نه یې کړی
نو مونږ هلته نه شو تللی خو اعلان ته مونږ په تمه یو مونږ ناست یو چې هر کله مونږ ته د جهاد آواز وشو لاول به پکې مونږ ټول وروڼه مونږ هلته حاضر یو او انشاءالله جنګیږو به بله خبره زه دا کومه که زمونږ د ملک پاکستان کې څومره وروڼه دي دا یو خبره چې د هغوی پراډکټ چې کوم دا سوداګانې دي سامانونه دي دې تاجرانو وروڼو ته وایم چې دوی د خپل یو ګروپ یو لسو کسانو جوړ کړي او په دې بازارونو کې دې وګرځي نو دا هم یو غټ جهاد دی چې دا سامانونه مونږ بند کړو او دغه یهودیانو او د کافرو سامان سودا مونږ وانلو